بسم الله الرحمن الرحيم سورة النحل آية نمبر 91 سورة النحل نمبر آية 91 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون بسم الله الرحمن الرحيم دې آیاتونو مناسبت لمخکې سره بالکل واضحه ده په مخکې آیت 90 نمبر آیت کې الله تعالی وفرمایل ان الله یأمر بالعدل والإحسان الله تعالی حکم کوي امر کوي په عدل په انصاف باندې والإحسان په احسان باندې هغه احسان دی الله تعالی په عبادت کې او احسان دی الله تعالی له مخلوق سره او الله امر کوي ایتاء ذی القربى په ورکړه دی اصحاب دی قرابت خپلوانو سے قرابت والا ته اعطاء وکړي ورکړه وکړي صدقې نفقې پې وکړي او منع کوي لفحشا لبهحیایي لناروا او لظلم نه په دې آیت کې په مخکې مضمون باندې اجمالا بیا امر کوي واوفوا بعهد الله تاسې وفا وکړئ د الله په وعده باندې هغه الله چې له تاسو چې کوم عهد و پیمان اخیستی لکه دا مخکې ذکر سو چې الله امر کوي په دې هغه خو ټول موږ ومنل ځکه موږ په الله ایمان لرو په الله باندې ایمان خدا نه مطلب چې الله منم یعنی دغه احکامات منم ایمان به الله ای مطلب که ما احکام الله را قبول میکنم وای و اوفو تاسی وفا وکي بعهد الله دی الله تعالی په عهد باندې دی الله تعالی په وعده باندې اذا عاهدتم کله چې تاسو وعده وکړئ نو دې یو تفسیر دا ده چې له دې عهد نه دغه عهد مطلب د چې دا مخکې آیت کې الله تعالی بیان کړی چې الله موږ تاسو ته امر کړی و په بعضې څیزونو چې عدل و انصاف و احسان و دا و نو تاسې د الله په هغو عهد په هغو امر په هغو وصیت باندې په هغې باندې وفا وکړئ هغه پوره کړئ ځینې وایي له دې عهد نه د حدیبیې صلح مراد ده د هجرت په 6 کال نبی علیه الصلاة والسلام له مدینې منورې نه را روان سو د عمرې په نیت مکې مکرمې ته راغی دغه وخت مکه د کفارو قبضه کې وه کفارو دی پرې نه ښودل نبی علیه الصلاة والسلام عثمان طنهور ولېږل د خبرو لپاره چې ته ورسه کفارو سره خبرې وکړه چې موږ زه جګړې ته نه یم راغلی زه د بیت الله زیارت عمرې ته راغلی یم بیرته واپس کېږم چې عثمان طنهوي هلته واستول بیرته خبر راغی چې عثمان طنهوي شهید کړو په دغه وخت کې نبی اسلام غیر له دې نه چې نور کفارو سره وجنګېږي بله چاره نه وه صحابه ونې بیعت واخیستل په جهاد باندې په دې باندې چې موږ به فرار نه کوو مختلف روایت راځي یا بیعت واخیستل په دې باندې چې تر مرګه به موږ دلته جنګېږو خو هغه بیا وروسته بیرته خبر راغی چې عثمان رضی الله عنه هغه شهید نه ده
نو ویل دې نه هغه عهد مراد ده ځکه هغه وعده چې عهد چې دوی له نبی اسلام سره کړی و هغه عهد اصلا ویل الله تعالی سره و هغه دوی له الله سره عهد کړی و الله تعالی هلته وایي ید الله فوق ایدیهم وایي دوی چې نبی اسلام په لاس کې لاس ایښی و د الله لاس د دوی د لاسونو برسیره و یعنې دوی له الله سره دا عهد کړی و دی له الله سره وعده کړې وه نو وایي په هغه وعده باندې وفا وکړئ واوفوا بعهد الله تاسې وفا وکړئ د الله په وعده اذا عاهدتم کله چې وعده وکړئ دا دویم تفسیر شو اول تفسیر خدا سو دا دلته نږدې احکامات مراد دي عدل و احسان و ایتاء ذی القربا و منع له فحشا منع له ناروا منع له بغی دا مراد دویم تفسیر دا سو لدې عهد الله نه د حدیبیه عهد مراد و کوم چې صحابه و نبی علیه الصلاة والسلام سره کړی و هغه اصلا دی له الله سره وعده کړی و دریم دا د والدینو ټول احکامات مراد دي ټول احکامات هر مؤمن له خپل رب سره وعده کړي اوس موږ تاسې ټولو له الله سره وعده کړي چې یا الله اودسونه به کوو لمنځونه به کوو روزې به نیسو زکاتونه به ورکوو که حج را باندې فرض و حج به کوو جهاد به کوو دا ټول الحمدلله کوي ټول مسلمانان صحیح اودسونه کوي هېڅوک هم داسې نه کوي چې غلط اودس وکړي یا همداسې مازې لاسونه لاندې کې راوځي ما اودس وکړو دا څوک نه کوي ځکه الله سره یې ویلي زه به صحیح اودس کوم کله کې صحیح وضو میږي را صحیح غسل کوو صحیح لمنځونه کوو اوس ټول صحیح لمنځونه کوو په لمانځه کې رکوع کې سجده کې تسبیحات وایي قرائت کوو داسې نه کوو چې څوک دوکه کوو که څوک یې که نه یې موږ لمونځ کوو که په بازار کې لمانځه ټیم راسي هم کوئ که چېرته بل ملک ته لاړ شوم کم څوک نه پېژنم چېرته داسې نه وایي چې څوک دې نه پېژني نو څوک به څه دا نو په دا ټول هغه وعدې چې تاسې الله سره کړي په هغو وفا وکړئ هغه سر ته ورسوئ ولا تنقضو نقضا ینقضو نقض دا ماتولو ته وایي میده کردن تاسې مه ماتوئ الایمانه قسمونه ایمان جمع د یمین ده یمین قسم ته وایي تاسې خپل قسمونه مه ماتوئ بعد توکیدها پس له مضبوطوالي د قسم نه وکد یوکد توکیدا باب د تفعیل ده فهو موکد والمفعول منه موکد دا باب په حمزه سره هم راځي اکد یؤکد تأکیدا فهو مؤکد والمفعول منه مؤکد او په واو سره هم راځي وکد یوکد مصدر هم دواړه راځي توکید تأکید مصدر شم اردو قسم یې دلته په واو راغلی تاسې مه ماتوئ دا خپل قسمونه بعد توکیدها پس له مضبوطولو یعنی کله چې چا سره قسم وکړئ او قسم بیا ښه مضبوط کړئ دا مه ماتوئ وقد جعلتم الله علیکم کفیلا یقینا تاسې ګرځولی ده الله تعالی په ځان باندې کفیل ضامن موږ دا منو چې الله تعالی دې موږ د ټولو اعمالو حافظ د ساتونکی ده الله په موږ باندې علم لري نو په دې قسم کې هم الله تا د ځان حافظ و وکیل کو نو ته ولې بیا هغه قسم ماته ان الله يعلم یقینا الله تعالی علم لري ما پاغه څه تفعلون ستاسې کوي نو که قسم مات کړئ الله په تاسې علم لري ولا تکونو الله تعالی دلته یو مثال ذکر کوي وای ګوره تاسې یو خبره مضبوطه کړې ټینګه کړې قسم له چا سره وکړې وعده له چا سره وکړې دا مه ماتوه دا خو پرېږده چې دا شرعي مسؤلیت لري الله تا په دې خبره کفیل کو الله له تا نه پوښتنه کوي الله په تا علم لري دا شرعي مسؤلیت خو ځان ته خبر ده دا یو لیونی کار ده یہ بسیار یک عمل احمقانه است دا ډیر د جاهل سړي کار ده دا مه کوئ دې لپاره یو مثال بیانوي په مکه مکرمه کې یو ښځه وه جحرا دا د دې لقب او دا ډیره کمکله وه بیخي لیونۍ هم نه وه خو دا ساده غوندې وه دا به سبایي کېنسته له دې وړیو نه به تارونه جوړول از پشم تار جوړ مې کړ پخوا خو دا ماشینونه دا نه و دلته به په لاس باندې داسې وړۍ تاو کړې وې بیا به یو نری تار ځینې جوړ کړو په هغې سر کې به یې تیږه ورکړه نو هغه تیږه به یې داسې تاو کړه دا دلته به زر زر تارونه داسې ور خوشي کول هغه به داسې تاوېدو بیا به یو څه تور هغه به بیا تر تیږه تاو کړو بیا به یې بل وارې بیا داسې تاو کړه داسې دې ته به یې مغزل ویل او دا تارونه جوړولو دې ته به یې غزل ویل غزله یغزلو غزلا هغه
لاندې څرخي ته به هغې ته به مغزل وي، په پښتو کې ورته څرخی وایي، په خاطر کې چرخ میخوره. د فارسي چې مې ده چرخک خواخوا همغه شی. نو دا به سبایي کېنسته، بس خپلې وړۍ به راواخېستې، تر بېګا پورې به تارونه جوړول، ښه کافي تارونه به جوړ کړل. بېګا به بېرته ورته کېنسته، مازدیګر دا به سپړل، بېرته به سپړل، ایره پس باز مې کړ. له ساره تر مازدیګره به ورېشل، تارونه به جوړول په څرخي باندې، په چرخک باندې. بېګا تسې به جوړ کړو، بېرته به ورته کېنست، هغه به سپړل سپړل سپړل. په ټولو کې په یو لیونۍ باندې مشهوره وه. الله تعالی وایي داسې مه کوه، خو تا هم داسې چل وکړو. له سړي سره دې خبر ټینګه کړه، مضبوطه دې کړه، خبره دې ورسره وکړه، بله ورځ دې خپله خبره ماته کړه، خپله خبرې نه شاته سوې. نو خو تم لکه لیونۍ ښځه غوندې سوې که نه؟ هغه په ټولو کې په لیونۍ باندې مشهوره وه، تم داسې لیونی یې. نو چې چا سره دې خبره وکړه، وعده دې وکړه، هغه وعده بیا ټینګه کړه، هغه مه ماتوه. دا خو یو شرعي مسؤلیت لري، بل اجتماعي. په ټولنه کې داسې سړی خلکو ته لیونی ښکاري، هغه د جرحه په نامه سره خلک دا یادوي چې دا لیونی ده. ولا تکونو، تاسې مه کېږئ کلتي لکه هغه زنانه نقضت غزلها، دې مات کړل غزلها خپل ورېښل سوي تارونه، امطرهای بافت شدی خود را، هغه یې مات کړل من بعد قوت، پس له ټینګولو نه هغه یې مات کړل انکاثا، ټوکړه ټوکړه. انکاث دا جمع دی، نکسن ده، نکسن دا فعلن ده په معنا دی مفعولن، لنکثا ینکثو نکثن ماتول، نکسن په معنا دی منکوسن مات شوي. ولا تکونو، او تاسې مه کېږئ کلتي لکه هغه زنانه نقضت غزلها چې هغې مات کړل خپل اوبدل شوي تارونه، که امیده کرد امطرهای بافته شده خود را من بعد قوت، پس از قوت، پس له اوبدلونه، پس له ټینګولونه. انکاثا هغه مات کړل ټوکړه ټوکړه، وره میده کرد میده میده. تتخذونه، تاسې څنګه وعدې ماتوئ؟ تاسې داسې وعدې ماتوئ. مثال عربو کې به یا مثلا دا موږ تاسې خلکو کې به یو سړی به راولاړ سو له ممندو سره، مثال له دې قوم سره به صلح وکړه، جوړه به وکړه، وعده به وکړه چې موږ تا به نور یو په بل جګړه نه کوو، دا به دا به ټوله خبر به ورسره پخه کړه له دې قوم سره. بله ورځ به مثال یو بل قوم و، هغه خلک به زورور ول، اپریدي مثلا، دا ممند به کمزوري ول. نو هغه اپریدو به ده ته ویل چې راځه موږ سره جوړه وکړه، له موږ سره یو ځای سه. هغه څه کوي؟ هغه کمزوري خلک دي، بس ده به دا دنیوي ګټو ته وکتل چې دا خو رښتیا هم زورور خلک دي، ایسته به له هغې خبرې نه تیر شو، هغه د وعده بیا ماته کړه. له دغو خلکو سره به بیا بله ورځ غورځېدلی و. وایي داسې مه کوئ، له چا سره چې وعده وکړه په خپله وعده ټینګ ودرېږئ. دې ته مه ګوره چې دا مالدار ده، دا زورور ده، دا پیسې لري. تتخذونه، تاسې ګرځوئ ایمانکم دا خپل قسمونه، دخلا فسادا، دخل دا فساد ته وایي بینکم په خپل مابین کې. ولې دا خپل قسمونه، دا خپلې وعدې دا سبب دی فساد ګرځوئ. ان لام تعلیلیه محذوف کړئ، لان له دې وجې نه چې را قسم وایي خود را ذریعه فساد میگردانید. لان از این خاطر تکون امتن سوی یو جماعت، هی اربع هغه زیات وي، من امتن لبل امتنا یو ډله لبل ډلې نه زیاته وي، په مال کې، په دولت کې، په سړو کې. اربع صيغه د اسم تفضیل ده، لربا یربو ربوا زیادت ته وایي. ربا ته هم ځکه ربا وایي د سود ته، چې هلته هم هغه سړی زیاتې روپۍ غواړي. اربع ډېره زیاته. تتخذونه تاسې ګرځوئ ایمانکم خپل قسمونه، دخلا فساد، ذریعه دی فساد، بینکم خپل مابین کې. ولی لان لدې وجې نه تکون امتن سوي یو امت، هي اربع هغه زیات وي په مال کې، په دولت کې، په سړو کې، په افرادو کې، من امتن لا بل امتنا. انما خبره دا لبله نه ده، یبلوکم الله، الله وایي دا د دنیایي مال دولت پروا مه لره، د زور د قوت پروا مه لره، بلکې ته د حق پیروي کوه، د وعده باندې ټینګ ودرېږه. دا خو یو امتحان ده، یو سړی زورور سي بل کمزوری سي،
یو سړي مال دولت ډیر سي بل مال دولت کم سي نو ته به نس نه کوې چې له خپلې وعدې له خپلې خبرې نه تېر شي. انما خبره دا ده بله نه ده یبلوکم الله امتحان کوي د تاسو یبلوکم الله امتحان میکند شما را به ضمیر دا راجع کوي د قسمونو ته د وعدو ته په دې وعدو الله تاسې امتحان کوي یا به دا راجع کوي د تفاوت ته چې دا یو قوي وي بل کمزوری وي په دې کې الله تاسې امتحان کوي چې ته اوس قوت او زور ته ګورې که عدل و انصاف ته ګورې نو که تا قوت و زور ته وکتل حق دې هیر شو نو دا تا غلط کار وکړو او که تا د چا قوت و زور ته ونه کتل بلکې عدل و انصاف وعدې ته دې وکتل بیا ته کامیاب شو. ولیبینن لکم خامخا الله تعالی به وضاحت وکړي تاسو ته بین یبین تبیین وضاحت کول الله به بیان کې واضح به کې تاسې لره د قیامت په ورځ هغه څه کنتم فیه چې تاسې وی په هغې کې تختلفون اختلاف هم کول په دې دنیا کې دې دنیا اختلافات به الله تاسې ته واضح کړي. ولو شاء الله که چېرته الله تعالی غوښتلی الله تعالی وایي په دې دنیا دا نه ده ضرور چې خامخا د ټول خلک په هدایت برابر سي داسې د الله اراده هم نه ده راغلې که داسې وایي بیا به انسانان هم داسې ولکه ملایکې اوس ملایکو کې بیخي نافرماني شته ده نه نو دلته چې دا بعضې په هدایت برابر دي بعضې نافرمان دي دا د الله اراده هم داسې راغلي. نور موږ مکلف یو په خپل کوشش په دعوت او په تبلیغ او په کار کولو باندې. ولو شاء الله که الله تعالی اراده کړې وای لجعلکم تاسې به ګرځولي وای امة واحده یو جماعت مسلمانان ولکن لیکن د الله تعالی اراده داسې نه ده یضل من یشاء الله گمراه کوي چاته سي خوښه سي ويهدي من یشاء او هدایت کوي چاته سي اراده سي ولتسألن خامخا له تاسې نه به تپوس کېږي عما د هغه اعمالو کنتم تعملون چې تاسې وایي تاسې په د هغې عمل کول. د دې آیاتونو حاصل دا سو چې موږ باید په خپل ژوند کې چې چا سره وعده وکړو عهد وکړو پیمان وکړو یو خبر وکړو هغه بیا باید د دنیایي ګټو یا د دنیایي مالو د قدرتو د دې په خاطر خپله وعده باید ماته نه کړو په هغې باندې باید مضبوط ودرېږو ځکه دا امتحان ده د الله تعالی په دغو کې په همدې کې د موږ تاسې امتحان ده دا خو یو د الله په نزد باندې مسؤلیت ده شرعي مسؤلیت ده او بل په اجتماعي حیثیت کې په اجتماعي لحاظ باندې دا سړی لیونی ښکارېږي خلک هغه د ښځې مثال ورته پیش کوي چې وګوره خبرې کړي و ماتې کړه د څو کلو هر څه یې ختم کړل تباه یې کړل. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. یا الله د قرآن کریم دا ترجمه او تفسیر خپل حضور کې قبول و منظور کړي که څه زیادت و نقصان شوی ته موږ ته معافي وکړي په حاضر جمعیت باندې فضل و رحم وکړي د نیکو اعمالو توفیق هم نصیب کړي. یو مولوي صاحب دی موږ ملګری ده بیمار ده دا ډېر وخت دعا وکړي مولوي صاحب احسان الله الله تعالی د صحت عافیت نصیب کړي الله تعالی دې روغ جوړ کړي د دې تکلیفو دې الله تعالی اجر و ثواب ورکړي خپلوانو دوستانو ته دې الله تعالی اجر و ثواب ورکړي. د شیخ صاحب عزالله یو وړوکی لور وله هغه وفات شوی و نن دعا وکړي الله تعالی دې ورته شفیع وګرځوي الله تعالی دې دنیا او آخرت کې نعم البدل ورکړي الله تعالی دې دې مصیبت اجر و ثواب ورکړي عاقبت ته الله تعالی موږ ته ټول بچیان زامن لورګانې په خپل حفظ و امان کې وساتي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على